بای صاحب اکثر زمونږ او ستاسو په کورونو کې په بازارونو کې د رزق ډېره زیاته بې قدري کېږي او اکثر مونږ او تاسو یې نو په دې بازارونو کې که کومې ګنده نالۍ نه تاسو وګورئ دا به یا د چاولو نه یا د روټۍ د پوټو نه دا به ترې ډکې وي او اکثره دغه نالو ته چې کوم کسان میتیازې کوي تشې میتیازې ورته کوي هغه نالو ته نو هغه نالۍ به د وریجو نه د ډوډو نه او د دې رزق نه ډکې روانې نو وایي که موږ او تاسو سوچ وکړو ګورې الله رب العزت د دې رزق دپاره ډېر غټ سیسټم پیدا کړی د انسان د خولې نه واله د مارۍ نه واله د معدې ته د معدې نه واله زړه ګردې آینه دا ټول سیسټم چې کوم دی د چارپایانو دا کم سیسټم چې دی دا ګورې د رزق دپاره الله پیدا کړی دی د انسان دا کم سیسټم چې دی دا یې د رزق دپاره پیدا کړی دی د خوراک پکې ځان نه ده د ازمولو پکې ځان نه ده د ینې د جوړولو پکې ځان نه ده نو چې الله رب العزت د یو شي دپاره دومره لوی سیسټم پیدا کړی او د ده څوک بې قدري کوي نو الله رب العزت بیا ناراضه کېږي نو وایي چې موږ او تاسو کوشش وکړو که زموږ او ستاسو په کور کې د روټۍ پوټۍ ولوېږي یا مثال در موږ او تاسو په کوم ځای کې بې ځای رزق وینو چې هغه موږ او تاسو راوچت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې که پوټۍ ولوېده ویې ګورئ که ډېر زیات ګنده شوی او څښا شوی نو پوکې وله ورکوئ او خولې ته یې ورته وایي چې موږ او تاسو کوشش وکړو چې د رزق بې قدري د نن نه وروسته موږ او تاسو ونه کړو انشاءالله زمونږ او ستاسو ایمان به مضبوطي او د الله رب العزت په دربار کې به موږ او تاسو سرخورو کامیاب او کامران